سره د لیلا مجنون قصه طرف احادیث درې بزما خو زوی د زو چرته د سنشم کوله بیا به په ور الذي بعثني بالحق سما دې په الله قسم کتا ما هم نکړو د زوی د مرشو سره د مرګ دوزخ کروان دي ټول شپه تهجد ټول ورځ روزه دي حدیث لاندې محدثین لیکلي چا نمور بلا خبرو د یو عمل خدای نه قبل زمونږ علاقان باندې شي لکه شهزاد خان چې مرګ او خبرو کې دی خو چې په کور کې مور او خبرو کې تاسو نو خو معلوم نه دی ازمو بلډ پرشر خېږي ستا بلډ پرشر دې چې ټول مخکې وخېږي چې په دې ټول د بلډ پرشر باسي کنه ستا یې به مور بلډ پرشر خېږي تلاش د شرکت په دفتر کې خپل بلډ پرشر وخېږي عدالت کې چې په دې وګړو د بلډ پرشر باسي کنه کنه د پلان د بلډ پرشر خېږي دا په ځول خبرې دي د پلان په مخ کې باندې سي لکه د ګړې بچي مارونو ایمان د مور پلان په بیا د وې متکیږي ایمان باندې کوټه کوي مور پلان دې خدمت کوي ما خام چلار شي لا چا پېټه کېده خپل چا په کور پړ کې واخلا ما میډیکل داخله کړی دا ما انجینرینګ داخله کړی دا مزانه واګه علم چې څه مسله دي الله توایا په دغه وخت کې الله رضا دي چې سړي وي دا قبلي نو پلان در په ور کې پروتي په بازار کې بوډا نه سپور کې بابا ما د دعا کوه خلاص د دعا خزانه دې په ور کې دا او تر په ور کې پروت ده خرون کوي په خزو هم ظلم نه کوي په خزو ظلم باندې ما کوټه کې دا کله خلک اکثر د سیمې دا خیر تعلیم اخلي دي خو باز ډېر لري کړي چې زوی خپل خزر جامې راوړي نو مور ما خام په سر تړلې ولې وزما په سر تړلې سر دې درنه باز زوی خزر جامې راوړي دا دات برداشت دا ظلم کوي د سبب نه کوي نبی علیہ السلام فرمایي قیامت پر ورځ با ټول اولنې فیصله د خدای په عدالت کې د خزر د خاوند کې کوم سړي چې خپل خزر ظلم کړي قیامت پر ورځ د اولنې پر تاسو دي تاسو وایئ چې مخکې موږ اورېدل چې اول به مونځي او حقوق الله کې به اول مونځي او حقوق العباد کې به اول زنانه ښځې به خدای د خاوند نه پوښت کوي خاوند نه به د ښځې باندې سړي هم داسې چې راشي نو په تندي 12 بجې په کور کې د ټول په اور کې پراته وي هلته به شي دې ته راوله ماښام راشي داسې به نه کوئ کور کې به ښکلی ماحول خصوصا په روژه کې بلکل به کور کې شر ونه کوي روژه د صبر میاشت ده بعضې داسې ظالمانې هند د روژه ماتې په وخت کې د ښځې سره شر وکړي نو دې خو وخوري هغه مرور شي تا ته څه پته ده چې په دې وخت کې دا الله ته لاسونه اوچت کړي چې الله همه ضرورت دی خو تا نه وي ضرورت زه خو څه وکړم زه خو تور سر یم خانه به دې خرابه شي نسلونه به دې الله تباه کړي داسې کار به بلکل نه کوي ستا روژه به نو ولې د هغې روژه نه ده ته تږی شوی نو ولې هغه نه ده تږی شوی دا د خدای مخلوق نه دی او دا خواښې چې ورسره دونه ظلم کوي ولې دې نه خپل نه پیدا دې ایمان کوټه کېږي ایمان یوازې د جمعې په مانځه په تراوو نه برابرېږي ورونو ایمان قیمتي شی دی کوټه کوئ به نه د ایمان حفاظت به کوئ د قرآن او د حدیث په احکاماتو باندې تاسو خوش قسمته خبره ډېره اوږدون نه چې په دې دور کې تاسو تراویح وکړئ دا د ایمان د حفاظت یو ذریعه ده خدای ځان ته ودرولئ تاسو به ستړي شوي یئ د بابا په زنګون به در راغلی د چا په ملا 50,000 کاله ودرېدل روان دي هغې کې به ټول خلک ولاړي که ستاسو تراویح الله قبول کړي تاسو به د خدای د عرش رسول الله ولاړئ دا خوش قسمتي ده که نه د 600 روپو د دیانې لپاره سړی په ملتان کې په تنور له پاسه ناست ډوډۍ پخوي نو د خدای د رضا د دیدار لپاره 100 رکعته تراویح ګرانې دي نه دي ګرانې د خدای شکر وباسه ته اوس راشه ارتوپیډ واټ ته د ډېرو هلکانو موټرسایکل باندې پنډۍ باندې شوي او درې خښتې به ورته پرتې وایي خدای شکر دی زه داسې نه یم ډېر به په کرونا واټ کې پراته وي ساه به ورته بند وي ډېر به په آی سی یو کې ډېر به په نورو ځایونو کې چې خدای د دې ټولو نه بچ کړي جومات ته یې راوستي د خدای به لوی احسان په ځان ګڼي دا ډېر لوی سعادت الله تاسو له درکړو الله دې تاسو ته مزید ترقي درکړي لنډې تراویح به بلکل نه پرېږدئ اوږدې تراویح په خپل ځای دي لنډې تراویح په خپل ځای دي داسې مثال دی لکه یو سړی وایي ما ځان په 10,000 روپۍ سوټ اخیستی دی جامې نو بل اوس به دې بیا بل ګرځي ورته تا ته ګوره ما په 10,000 روپۍ اخیستی دی 10,000 روپۍ سوټ مې پرون اخیستی و که په 10,000 دی که په 100,000 دی خو دغه یو جوړې کار کوي نو تراویح چې هر څومره د اوږدو ثواب دی خو تراویح هم دغه تراویح دي نو بیا به یې نه پرېږدي پته نه لګي بلې روژې ته مونږ رسو که نه کرونا ډېر زور لګول دی پته نه لګي ډېر خلک یې ویوړه حفاظتي تدابیر چې څونه دي دا کوئ ډاکټران چې څومره په دې عمل کوئ کرونا نه به بلکل نه یېرېږئ ښه زما رب چې موږ له کومه ورځ مقرر کړې ده د کرونا سره که مرونه راشي زما د خدای قسمي کې ما وجلی شي دې به ګډې وډې کوي چې یاره پورې کلي کې سړی مړ تشه نه خلک ما خام هم دا تشه خلي هلکانو ما خوښه مه پرېږدئ مړه داسې مه کوه ډېره کلکه عقیده ده چې زما یو غنم دانه پاتې که نه زه نه مرم یو پیسه اخیستلې پاتې زه به نه مرم حفاظتي تدابیر د شریعت د خلاف نه دي رسول الله اسلام روان یو دیوال لا کوم شو
صحابو ته سره راوړل دا باندې راټول شي دا حفاظتي تدبیر د شپې وو د کېدو کې دروازې ټولې بندې کړي دا حفاظتي تدبیر دی نو کوي چې ماسک اچوي ماسک سره اچوي کبر څه چې سره ډاکټرانو ټول ټیک دي هغه کوي د دې سره سره د الله سره راځي کوي خبره خفو او برکتي میاشته روزه کې نبی عليه السلام وسلم کارونه باندې کوي تاسو بګړي وزې ته یاد کړئ کوم څه د تاسو ویلي یو وی پروژه کې کلمه ډیره وایي کچانه ویلي نو اوس زما خیر د شپه رسولي پاتې نو اوس نشورو کې مخکې چې سم لاسته لا اله الا الله لا اله الا الله وسلم بیروه محمد رسول الله سلام یې ګورې دتلې تسبیح والا کړي کوي لا اله الا الله چا خبرې کوي اگر روزه د ذکر خبرې نو کم سے کم د ورځې لس سره پیری وایي ډېر باسان وایي دویم به استغفار دی وایي سید الاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه کله دا نه استغفر الله وایي دریم به د جنت سوال دی کوي څلورم به دوزخ نه پناه دی راوړي د روزي مثال د دې شپانه چې کوي هر ځای د الله د روزي په اول ورځ ورکړ دی او یو یو په اړه په 24 غنټه کې د شریږي د خدای بانک کې وجه کیږي تا چې څوک دا په کې پریکاټ راځي مسلک نه نه ورځو چا بدري سي باندې تلاوت کړي او تسبيحات به کړي درود شریف ویلې دغه په عمل نامه کې بدل دا پانو دا کښوی دا الله به تتری دا قیامت ورځ براوزی دا چا په عمل نامه دا باندې کې باندې صحیح خو دا باندې شي ګولې ورته ما ځکه چې بازي راټول دا چا باندې کې ورکړي دا چا باندې د موبایل مس یوزي بس قیامت ورځ به اقرا کتابت کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا ته ولګي ورونو دا مکه په غفلت کې دي روزه واځي دلته کې تم نیلوم نه دي دلته کې تم دي ګرام کار دی هغه ځان صبر کوي او چې له تاسو خبرو کې آیو کړل کې ته درې نه 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 زما روزه ده او بلاري باندې بندازې مخرب پور نظر کړه غلط आवाज راغی پور وګړه باندې او روزه ده کته بندازې کو سترګو روزه خدمت کړه هغه دی ووري دی وګړه روزه خدمت کړه هغه چاله سپېر الله روزه دی ماته کړه هغه د کنجر روزه دی ماته کړه روزه به ماته وایي سلور کسان داسې دي چې هغه خدای په روزه کې نه بخي زوی په تاسو کې بچو نه تاسو ډېر خولي خلک یې چهرونه یې پته لګي خو کله کې نو د پیغمبر اسلام حدیث ته یو د اخري حدیث کې بس ډېر به حساب دا سلور کسان خدای نه بخي نه په ليله القدر کې بخي نه د روزه په 15 بخي نه د اختر ورځ دا اشتهاري مجرمات دي په نمبر 10 یو عادتي شرابي چې د څو په توبه دي استغفار الحمدلله به سنت دویم د کینا او بغض کوونکی حسد چې مسلمانانو سره حسد چې دې پلانو دا غاړي اخیسته مثلا ما هم جماعت نه کوي لکه ولي بس ما طبيعت خانه طبيعت خیر باندې راغون دي چې دې له وسته دا برداشت نه کیږي هغه دوه دکانونه لنډري جوړ کړي او دا برداشت نه کیږي دا مسلمانانو ته نه شاپور شیخ سیدی زموږ په کې یو تاسو کړو ویو بل دوی چې تاسو را سکه وزوي ما چې خدای دې نور خلق له یو روپۍ